بسم الله الرحمن الرحیم. په ننداره چینل د حسن سفر درنو اوریدونکو او کتونکو، نن مونږ د حسن سفر په شپږیشتمه حصہ او په رومانیت باندې د غنی بابا چې کوم کلام دی د هغې په اوومه برخه کې ستاسو په وړاندې حاضر یو. په تیرو شپږو برخو کې هم مونږ د غنی بابا د رومانیت په باره باندې خبرې کړې وې چې په هغې کې به د حسن یو اپریسیشن وي، حسن به یو حیرت ته رسول وي، بل هغه څه ته چې نیچرلیسټ پویټري وایي هغه د پویټرۍ د فطرت پرستۍ والا هغه ایلیمنټس وو پکې. بیا پکې مونږ د اسکیپزم چې د دې مادي دنیا نه یو فرار یو رومانټیک پویټ څنګه کوي هغې باندې مونږ خبره کړې وه. نننۍ زمونږ حصه چې کومه ده نو هغه به مونږ د کومه چې د رومانوي شاعرۍ هغه روح دی، هغه روح دا دی چې په دې کې به برجستګي وي. مونږ ویلو چې دا رومانوي او کلاسیکي دا د یو بل په ضد باندې اغوستل نه دي پکار، چې ګینې رومانوي شاعري دا د کلاسیکي شاعرۍ ضد دی. دا د شاعرۍ یو رخ دی، دغه بلې بل رخ دی. خو څنګه چې لکه په هر ادبي معاشرتي سماجي معاشي چې یو څیز راځي نو هغه د هغه بل مخکې تحریک چې کوم چلیدلی، یو تحریک د بل تحریک د اصلاح لپاره یو بهترین خپل رنګ پیش کوي، نو ځکه خلکو کې قبلیږي. لکه د مثال په طور باندې ټیکنالوجي که مونږ وګورو نو چې ماډرن څیز راځي نو هغې نه چې دوه ورځې کوم څیز وي نو هغه اولډ کنسیډر کیږي، زوړ کنسیډر کیږي. دغسې تهذیبونه، دغسې په ادبي تحریکونه چې څومره چلیدلي دي، لکه مونږ ویلو چې کلاسیکي بیا نیو کلاسیکي بیا رومانوي، نو دا د یو بل ضد نی، دا د یو بل یو کنټینیویشن وي په یو پویټرۍ کې په یو ادبي انداز کې که هغه پویټري ده او که نثر دی په هغې کې یو ژانره یا یو صنف کور شي، په بل کې بل، په بل کې بل. نو دغسې په کلاسیکي او شاعرۍ کې مونږ ویلو چې په هغې کې به میټر او مینر دواړه به پکې هغه دونه خراش تراش به بار بار به هغه څیزونه کتلې کېدل او هغې کې به لکه کټینګ کو، په هغې کې به ایډیټینګ کو، په هغې کې به چینجز بار بار کېدل. نو دا هغه چینجز په وجه باندې به هغه څیز خو کلاسیکلی خو به یو ډېر غټ بهترین یو پیس جوړ شو، خو هغې سره به یو مسله دا وه چې هغې کې به د تصور هغه برجستګي بیا پاتې نه شوه. لکه د مثال په طور باندې یو رایټر دی، یو پویټ دی او هغه یا یو پلی رایټ دی، یو ډرامټیسټ دی، هغه لیکل کړي دي او هغې کې بیا هغه وخت کې ورته سپونټینیسلی په ذهن کې چې څه راغلي دي هغه ټولې دغه کړي دي او وروسته بیا په هغې کې هغه خراش تراش کوي، وروسته په هغې کې هغه بیا کټینګ کوي، هغې کې موډیفیکیشن کوي، اډاپټیشنز پکې کوي، چینجز پکې راولي. نو د هغې لکه بلې د هغې نه هغه سپونټینټي بیا وځي، هغه برجستګي ترې نه وځي. نو څنګه چې مونږ ویلو چې لکه د نیو کلاسیکس چې بیا رالل نو هغوی خراش تراش خو د کلاسیکي انداز خپل کړی و چې څنګه د هغوی پیراهن و، څنګه د هغوی هغه ترتیب به د لیکلو، خو هغې سره بیا یو مسله دا وه چې هغې کې د فکر خبره نه وه، صرف اسلوب یې خپل کړی و، هغه فکري اړان په هغې کې، هغه فکري الوت په هغې کې هغه په دې کې موجود نو په نیو کلاسیکي ادب کې. دغسې بیا رومانوي ادب چې راغی نو هغه په دې حساب سره د دغه تیر شوي چې څومره تحریکونه که کلاسیکي وو که نیو کلاسیکي وو د هغه اندازونو د هغې اګینسټ دا یو ریوولټ دا چې لکه د په پویټرۍ نه چې سپونټینټي او برجستګي وځي. برجستګي مطلب دا دی چې څه څیز د ذهن له راغی او همغه تا ولیکه، هغې کې خراش تراش دي، نو د هغې بیا یو کرټیک دی هغه یو مثال هم ورکوي، یو ډېر بهترین مثال هم ورکوي. دا به موږ د غني بابا په فن باندې چې انشاءالله که ژوندي و موقع الله راکړه نو په هغې باندې به خبره کوو چې د مثال په طور باندې یو ټریمډ ګارډن دی، یو داسې باغ دی چې هغې کې هر یو څیز په ترتیب باندې دی، ګل پکې په خپل ځای کې دی، ونه پکې په خپل ځای کې ده،
هر یو ځای بالکل داسې په خپل خپل ځای باندې دی. نو دا کلاسیکي انداز یا نیو کلاسیکي انداز دغه چې هر څیز به په خپل خپل ځای وي. یو داسې چې یو ځنګل دی په یوه ونه کې بله ورننوتې ده، پریوتی ورختلي دي، دا کریپرز ورختلي دي، ګل ګلاب ورختلی دی، هغه په یو غاټ پاین ټري کې ورننوتی دی، یو ویلو ټري ده هغې کې ته نور داسې د ځنګلي ګلاب ورختلي دي او په یو کې داسې یو بل کې تو شوي را تو شوي دي، خو چې څنګه دي همغسې دي، چا کټ کړي نه دي. دا رومانوي انداز دی. رومانوي انداز کې به صحیح په دې کې به برجستګي وي، برجستګي د تصور برجستګي به چې څه څیز څنګه دی چې هغه یې تا ته پیش کړي. نو دا یو ته فالټلیس رایټر و، یو دی بل ته فالټي جینیس وایي. نو غني بابا که مونږ د هغه درجه بندي کوو نو هغه فالټي جینیس و. داسې انداز سره هغه د ټولو څیزونو په خپل طریقه، په خپل مایند باندې، په خپل تصور باندې، په خپل تخیل باندې د هغې ایکسپریشن یې داسې کړی دی چې هغه ډېر زیات فیسینیټنګ، ډېر زیات اپیلنګ دی، ډېر زیات خو د هغې سره بیا مونږ لکه که دا خبره کوو چې ولې د غني بابا رومانیت، نو د غني بابا په رومانیت کې که ګل دی، که دلربا ده، که جان دی، که جانان دی، نو د هغه انداز بدل دی. د هغې په مثال کې که بهتره به دی چې زه تاسو ته که یو څو د هغوی د نظمونو حوالې درکړمه. نو یو نظم عنوان دی، تاسو وګورئ دې نظم ته تاسو وګورئ، ګډې وډې. زړه مې پسې وچاود خو اشنا مې نه کلان دی، په موټر کار کې زه په ستړي ټټو باندې، ګوړه نر اچار دی، ګوره نر اچار دی. دا دوی بیا زه د دې املا خبره به کومه. ګوره نر سړی اچار دی، په ایښولو ترسکونیږي او ښځه مربه ده چې تازوي مزکان دي. مالی د وصال په سبا راکړو ټیپ کړی بل، دومره مهذب او ښایسته زما جانان دی. نن چې د مس ګوټې د بابا په کور داخل شوم، لسو نمبر ورکه ویوار د غني خان دی. دا تاسو ګوره دی کې یو برجستګي داسې ده چې ایون هغه پکې هغه خپله جذبه هم نه پټوي، جذبه هم نه پټوي. دا نورې خبرې خو لا هغه کنټنټ نه علاوه چې د کومه د سیز ذهن له څنګه راغلی دی، ځان پسې په دې باره کې ډېرې زیاتې ګډې وډې ویلي دي. په ګډې یو مضمون دی په هغې سوري ذالکه بس مچی و دا عزیزیانه دا ترې مه کټ کو، شاتو مچی و بس خوږې خبرې کوو دا هم پکې را. دغسې په ځان پسې هم ځای په ځای داسې یو قسم ملنډې کړي دي، لکه بیا هغې کې هم څه شرم نه دی محسوس کړی. موږ ما تاسو ته ویلو چې د غني بابا کمال دا دی چې هسه څیز څنګه ورته محسوس شوی دی، څنګه یې فیل کړی دی، څنګه یې مشاهده کړی دی، هماغسې موږ ته پیش کړی دی لکه بربڼ بوت ته جامې نه دي اچولې، هماغسې ښکاره کړی دی چې څنګه هغه دی. لکه یو ځای کې اوس په ځان پسې وایي که نه، دا اوس دا زما خیال د دوی ورکړي دي چې دا په 1951 کې چې کله غني بابا په جیل کې دا نظم یې لیکلی دی. غني ته سړی نه وې، نه سړی شوې نه به شې، بې توکه د خبرې بې مطلبه د نشې، دا سر دې د سنډا دی، نه سود پیژنې نه زیان، تالو کې الو نه وینې، بق بق اسمان ته ګورې، قسمت درته نارې وهي، ته ناست او ځان ته ګورې، جوړی لوی محلونه د خندا او د هوا نه، په ځان کړې ولې خاورې دا ښایسته دنیا ودانه، دا ډکه د ایشونو ښکلو جونو او رڼا نه، په ځان دې مقبره کړه تکه توره ورانه ورانه، دا څه غواړې د بل نه، خانه څه غواړې د ځانه، دا څه بلا جوړی د دې ښایسته دنیا د دې ښایسته دنیا نه، نرګس دې دي کرلي په باړو کې د جوارو، نرګس دې دي کرلي په باړو کې د جوارو، رامبیل دې لګولي په باغچه کې د انارو، دنیا کې ترقي په خوشامندو د دله ده،
تاجونه په سلام دي او تختونه په منت. دا ټول نظم که تاسو وګورئ نو دی کې یو ډېر یو عجیبه غوندې برجستګي چې ځان خو ټول نظم که وایو نو بیا د وخته هم ګورو. یاري په کرایا ښه سړیتوب هم په بدل دی. ځنګل کې د پیریانو لټوې ته ښاپیری تعریف کړې د موسی په دسترخوان د سامري. په شمو کې لټۍ د لرو ستورو پلوشې غني ته نه سړی وې نه شوې او نه بشې. نو هسې چې یو بنده د فکر دغه سبلیمیټي ته ورسي، دغه د فکر دغه یو معراج ته ورسي چې دا هغه لپاره دا خبره هم لکه څه عیب نه وي چې په خپل ځان باندې دا منم که مقل ډېر دی که تمنې غني سیر دی چې حساب کتاب ته کښېنې ته به وایې خانده بونیر دی. او په یارۍ او په دوستۍ کې غالباً په یارۍ او په دوستۍ کې د خپل سر او مال نه تیر دی. خو بابا ته مه خفه کېږه د دې زنګ لاندې شمشیر دی. تاسو وګورئ لکه چې دا کم سیلف کرټیسزم دی کوي، ځان باندې کم تنقید کوي، دا یو ډېر دا د یو رومانوي شاعر هغه برجسته ښکلي انداز دی چې زما خیال دی چې غني بابا دغه په کم انداز کې کړی دی نو په ډېرو کمو ځایونو کې په ډېرو کمو کلامونو کې په ډېرو کمو شاعرانو کې به دا مونږ دغسې ووینو. بله دا ده چې په دغه برجستګۍ کې د غني بابا کمال څه دی، د ډسټینکشن څه دی، د فرق څه دی. په دغه برجستګۍ کې دننه یو پوخ فکري شعور پروت دی. او یو خو هغه چې یو کس پریجوډس شي، تعصب والا کس شي، د تعصب په بنیاد باندې څه خبره کوي نو د هغې خبرې خو څه علاج نشته. خو چې کله د ده د فکري پختګۍ خبره د غني بابا نو دې فکري لحاظ سره دونه پخه او مضبوطه خبره کوي چې زما خیال دی هغه څه ته چې مونږ بس هغه خبرې نه کوو، خبره انګریزۍ ته وځي بیا زموږ ډېر ناظرین اورېدونکي وایي چې تاسو پکې د انګریزي کمه وایې. نو انګریزۍ زموږ ډېره زیاته څه ځایونو کې مجبوري دی چې د هغه اصطلاح لپاره څه موضوع ټکي خولې له را نه شي نو مونږ هم بس برجسته لږ یو ورسره خبره کوو. نو د دغې وجې نه هغه برجستګۍ کې رانه دغه خبره حالانکې زموږ د انګریزۍ ویلو څه شوق داسې نشته، ضرورت تحت دا خبره کوو. نو هغې کې یو داسې ویزډم وي چې هر یو شعر یې که تاسو د ضرب المثل په بنیاد باندې وګورئ نو زما خیال دی چې دا خبره به بالکل بې ځایه نه وي. لکه د مثال په طور باندې یو ډېر ښکلی نظم چې د هغې عنوان دی ګډې وډې. مستی چې چا کې ډېره شي، مستی چې چا کې ډېره شي یا ډم شي یا شاعر شي، نیستی چې بونیرې ووایي مولادا شنه غر شي، چې کبر چا کې ډېر شي یا فرعون یا دونکاچه شي، چې کبر چا کې ډېر شي یا فرعون یا دونکاچه شي، چې اس د ټټو زوی شي قدغنې بدخشاني شي. دا لکه قدغنې بدخشاني چونکې د دغه ځای نو دا لاسونو قسمونه یادوي چې دا ډېر زیات بهترین کولو چې د ټټو زوی شي، د اس پې نه دی یاد کړی چې د کې ویګورسنس د کې هغه طاقت هغه ټټو وي چې اس د ټټو زوی شي قدغنې بدخشاني شي، چې ډم وي په کابل کې خالصه کې دوراني شي. دا تاسو وګورئ زه په چیلنج سره وایم چې د دې هر یو د دې نظم هر یو بند هر یو مصرع هغه به تاسو ته بالکل داسې ښکاره شي چې دا یو ضرب المثل دی. په چا چې کینه ډېره شي یا تخت شي یا تخته شي، په چا چې نقل ډېر شي یا ټټو یا فرشته شي، په چا چې نفل ډېر شي په چا چې نفل ډېر شي یا ټټو یا فرشته شي، ځواني چې چا کې ډېره شي یا غل شي یا ولی شي، ځواني چې چا کې ډېره شي یا غل شي یا ولی شي، چې زور په چا کې ډېر شي یا یزید شي یا علی شي، چې زور په چا کې ډېر شي یا یزید شي یا علی شي، د چا چې بخت راویښ شي یا مجنون شي یا لیلا شي، په چا چې تهذیب ډېر شي ملولې یا ملولا شي، او نیټه چې بڼیا چې ډېر سخي شي یا پیتی شي یا پالک شي،
بڼیا چې ډیر سخی شي یا پیتی شي یا پالک شي، مومن چې متبر شي بې غیرته شي ملک شي. ها چې مینه چا کې زیاته شي نبی یا لیونی شي، چې ډم وي په کابل کې خالصه کې دورانی شي. دا یو بخښنه غواړم زما چونکې د عزیز جان سره دا ټول ډیر ویورز پکې مومن دي، نو دا یا زما شاګردان یا زما ذاتي ملګري ډیر زیات د عزیزانو پورې مومن دي. نو دا خبره چې کړې ده نو دا د هغه وخت خبره ده چې کله مونږ څنګه د ملایت متعلق چې د کوم تصور دی هغه پس منظر باندې کله مونږ خبره کوله نو د هغې یو پس منظر و. دغسې په دې مونږ که وګورو نو د مومندو په اوسني تاریخ کې یو حاجي صاحب تورنګزی والا ډله وه او یو د دې ځای چې هغه کوم الله دې مغفرتونه د ټولو سره زمونږ وکړي چې هغه ملکان و چې کوم د انګریز سرکار سره و، نو د غنی بابا ریفرنس بیا دغه طرف ته دی چې لکه یو طرف ته مجاهد و د ازادۍ تحریکونه حاجي محمد امین صاحب او حاجي صاحب تورنګزی او د هغوی ملګري، هغه طرف ته دغه دا زموږ د مومندو خبره او څه دغه طرف ته نو هغه یې دا وایي چې لکه دغه به چونکې دا داسې پیسو ټکو والا قیسې پکې انوال وي نو غني بابا ځکه داسې غندنه او داسې په سختو الفاظو کې یاد کړي دي چې مینه چا کې زیاته شي نبي یا لیونی شي، چې مینه چا کې زیاته شي نبي یا. دا هغه یو نظم یې بل هم دغسې دی چې قطار د لیونو کې ولاړ پیغمبران، قطار لیونی پیغمبر، تاسو وګورئ که نه قطار د لیونو کې ولاړ پیغمبران، دا هغه نو دقسې دلته مو وایي چې مینه په چا کې ډېره شي، چې مینه چا کې زیاته شي نبي یا لیونی شي، چې ډم وي په کابل کې خالصه کې دورانی شي، چې علم چا کې ډیر شي یا شیطان شي یا فقیر شي، چې وس د وسه وځي یا نصیب شي او یا تقدیر شي. دا ډېرې د کمال خبرې دي چې وس د وسه وځي یا نصیب شي یا تقدیر شي. اوس لکه نصیب او تقدیر دا یو دي که دوه دي؟ نو د غني بابا په کلام کې کومه چې ما مشاهده ده نو هغه وایي چې وس د وسه وځي، یو څیز باندې زه ډېر وس کوم ډېر زیات، نو زما د وس نه هغه څیز وځي. د مثال په طور باندې زه په اوبو باندې ورګډ شوی یم او زما وس دا دی چې زه بهر جای ته لاړ شم خو زما وس د وسه ووته، نو چې که مړ یې کړم دا مې نصیب شو. نصیب هغه تقدیر دی کوم نه چې انسان تیر شي. د غني بابا کلام چې زما څونه مطالعه ده یا زما څونه پویه ده چې هغه څیزه چې انسان باندې فزیکلی تیر شي او هغه یو منطقي انجام ته ورسوي دا نصیب دی. کوم څیز چې به راځي ستا دپاره لیکلی شوی دی هغه تقدیر دی. نصیب هغه چې تا ته لکه دا په نصیب یې دا مرګ او په تقدیر کې مرګ لیکلی شوی دی، په تقدیر کې دا تکلیف لیکلی شوی دی. او بله طرف ته که دا جمله مونږ وګورو داسې وګورو چې دا تکلیف یې په نصیب هو، مطلب دا دی چې دا په د دې نه به خامخا دی تېرېده چې وس د وسه وځي یا نصیب شي یا تقدیر شي، چې وخت د ټوله وځي یا قیامت شي یا وصال شي. دا هم ولا زه اوس سوچ کوم چې هر یو شعر باندې و چې سره مو خوځو او ښه ډېره کرټیسیزم هم پې وکړو ویې ګورو چې دی کې دی وایي څه، خو بیا مغرض زمونږ د هغه چونکې د برجسته پویټرۍ نه ده د سپونټینټي نه ده نو چې وخت د ټوله وځي یا قیامت شي یا وصال شي، چې سور د خوده وځي نو یا شړنګ شي او یا تال شي، پښتون چې غیرتي شي یا خان صاحب یا خان بادر شي، نیستي چې بونیرې ووایي مولا د اشنغر شي. دا تاسو وګورئ نو په دې کې چې کومه برجستګي ده اوس لکه تاسو وګورئ چې سور د خوده وځي نو یا شړنګ شي او یا تال شي، دا دواړه د موسیقۍ رنګونه دي او وایي چې وخت د ټوله وځي یا قیامت شي یا وصال شي. قیامت ختمېدل لکه د دې دنیا موجودګي ما تاسو ته وایي چې په دغه برجستګۍ کې یو ډېر پخته د مشاهدې والا یو ډېر غټ شعور پروت دی. نو په هغې کې د بابا چې کومه خبره کوي چې وخت د ټوله وځي یا قیامت شي یا وصال شي، یو کس دی هغه مړ شو بس په هغه قیامت شو،
وخت د ټوله د ووت دی د وخت د ټوله ووت څنګه تې ووته چې شپه ورځ زما نظر دی ړوند لنور او ماښام نشته زه عاشق ځکه د رب یم چې انسان له دوام نشته شپه ورځ زما نظر دی د شپې د ورځې د قید درته ووتلې د شپه او د ورځ دا صرف زمونږ پر پلانټ ارث باندې ده نور د دې نه چې بنده وځي داسې د لازمان او لا مکان ته چې لاړ شي چې هلته نه سپیس شته او نه ټایم د څیز حد نشته نه د وخت حد معلوم دی او نه د زمانې حد معلوم دی او نه د مکان نه د ځای حد معلوم دی لا زمان او لا مکان نو په دې باندې وایي چې وخت د ټوله وځي دا اوس ټول دی شپه ده دا ورځ ده دا غرمه ده دا هفته ده دا میاشت ده دا کال دی دا صدي ده دا صدی دي د دې ټوله چې وځي د دې ټول نه چې وخت وځي نو څه شي یا قیامت شي یا وصال شي وصال څه ته وایي بیا قیامت څه ته زه مړ شوم د دې قیده ووتم دا قیامت شو خو که زه د هغه دایمي روح د هغه دایمي ذات د هغه دایمي روح حصه جوړه شم نو دا وصال شو زه د هغه وصال حصه جوړه شم د کم وصال کم چې د پروردګار دی د چا نه چې زه رابیل شویم چې هغه له ورشم نو که مړ یم هو قیامت دی او که نه هغه والا یم کم چې هغه غواړي نو بیا زه وصال یم غرض همدا دی چې که هر یو رنګ ته موږ وګورو د غني بابا نو هر یو رنګ یې د بل نه منفرد دی په دغه برجستګۍ کې او همدغسې لکه ځان متعلق یې مغه یو ځای کې ویلي دي چې ما وی هغې یاره بې اندازه غوندې او ادب دې درکې کم څه بې اندازه غوندې هغه ټول نظم یې تاسو وګورئ په خپله تاسو ته به دا خبره معلومه شي چې په دغه نظم کې هم ځای په ځای لکه هغه چې کوم د انر سیلف دی هغه انټرنزیک فیلینګز دي هغه دننه ذات یې دی هغه څیزونه پکې موږ ته ملاویږي دغسې دا کومه برجستګي چې موږ دغلته وینو نو زما خیال دی داسې په داسې انداز باندې چې ما تاسو ته شروع د دې نه وکړه چې یو سیلف ځان نه شروع کړي بل یو نظم یې دی هسې د مزې دپاره به هم درته ووایم چې وایي یو وایي خرچوکې د غني بل وایي هوښیار دی یو وایي ښه ستار دی بل وایي تش د سیمو تار دی چڼې وایي وابي دی قصې مونږ پسې هر ځای کې کوي او داسې حرامي دی چې کنسل پاره بیا کې کوي اوس ډاکو مرګو شوم خانه دا پکې لا نوې شوه شپه جوړې پخه شوه پورته چغه د بګوې شوه دا د اشنغر هره کوڅه قیصه خانه ده دا د اشنغر هره کوڅه قیصه خانه ده هر ځای کې جنډه ده د هر چا خپله ترانه ده هر ځای کې جنډه د هر چا خپله ترانه ده تاسو وګوره دې برجستګۍ ته چې دا د اشنغر هره کوڅه قیصه خانه ده او هر ځای کې جنډه د هر چا خپله ترانه ده دلته نه رښتیا شته نه دروغ یو بل نصاب دی هر چا سره موټي کې خپل سوال او خپل جواب دی دې کې ښې ښکاره زما د سفر لارې دي دی زما خبرې که کم عقلي که هوښیارې دي تاسو ته ما ویلي چې هغه برجستګۍ والا خبره په دې کې دا وګوره چې دې کې ښه ښکاره زما د سفر لارې دي زما خبرې که کم عقلي که هوښیارې دي زه یې په هر سوال کې پټ ښکاره په هر جواب کې زه خو ښه ښکاره درته ولاړ یم دې کتاب کې دا پکې ښه ښکاره زما د سفر دا پکې دا دوی یاره غلطۍ کړې دي مونږ هم غلط کړي دا پکې ښکاره زما د سفر لارې دي او شولې کې ډډم یم د قسمت خپل لوګری یمه زه ساده پښتون یم سکه خان اشنغری یمه نو تاسو وګورئ چې د ډډم دا یو بوټي نامه ده شولې کې ډډم یم د قسمت خپل لوګری یمه زه ساده پښتون یم سکه خان اشنغری یمه هر ځای کې یار داسې یو برجسته رنګ چې هغې سره که انسان نه غواړي نو هغې سره مینه پیدا شي او د تصور د ټولو نه بنیادي عنصر دا دی یو خیال دی یو فکر دی
یو امیجینیټیو فلایټ دی، د تصور الوت دی. نو بیا دا تصور په دغه الوت کې د ده چې کوم د غني بابا ډېر زیات کلامونه مونږ چې ګورو د هغې ریفرنسز که مونږ ګورو نو هغه په ګډې وډې په دغه کې د هغې ریفرنسز سیوا دي. یا بیا که مونږ لکه د هر یو خپل اندازې د ګډې وډو کې بیا چې کله دی وایي نو څه څیزونه پکې ډېر کلاسیکي رنګ لري، خو رومانوي رنګ په هغې کې ډېر زیات سیوا دی. چونکې دا ګډې وډې به پخوا په کومه رساله وه په هغې کې به د هغې پبلیکیشن کېده، نو د هغه پبلیکیشن د وجې نه به یې کوشش کو چې هغې کې داسې خبرې وي چې په هغې کې د ځان نه واله تر د معاشرې پورې د هر یو څیز یو تنقیدي جایزه، یو تنقیدیه مشاهده هغه خپلو اورېدونکو خپلو کتونکو ته هغه به پیش کوله. بله دا ده چې کوم خلک غواړي چې زه دا څیز د دې دپاره کومه چې ما ته پې دا لیک پړ زه کومه، دا خپل کلام زه پرېږدمه، نو د هغې نه ما ته څه میټیریل، څه یوټیلیټیرین، څه افادیت. غني بابا د دې څیزونو نه ډېر ابا و، د دې څیزونو نه ډېر زیات اوچت و. هغه چرې د خپل فکر د دې سودا یې په یو قیمت په یو ځای کې نه ده کړی، داسې نه ده کړی چې څه وله راغلي دي نو هغه یې په همغه انداز کې هو به هو همغه حساب پیش کړي دي، موږ ته یې راوړاندې کړي دي. نو همدغه وجه ده چې غني غني دی او غني به همیشه غني وي. ورکړه یې کړې ده، غوښتنه یې نه ده کړې. که غوښتنه یې کړې وه نو دی به یو بیا د غوښتنې والا خلک هغه د یو وخته پورې د هر وخت دپاره نه وي، او د غني بابا غوندې خلک دا به انشاءالله چې تر څو زمونږ دا خیال دی او دا خیال زمونږ دعوه کوو چې دا ټیک هم دی، هغه دا دی چې تر د قیامته تر د ابده پورې به دا انشاءالله دا به برقرار وي. بله عزیز جان نه څه پوښتنې هم څه ملګرو کړي دي. نو یو ملګري پوښتنه کړې ده چې دا آیت امریکې والا ملګری دی، غالب امریکا کې ډاکټر صاحب چې دی هغوی دا پوښتنه کړې ده چې واوره فلسفه د لیونتوب د لیوني نه، دا آیت خو نه دی. دا غالبا چې ما په یو اپیسوډ کې دی ذکر هم کړی دی، خو دا هغوی چونکې مسافر دي نو د ډاکټر عمران دپاره زه یو ځلې بیا دغه وایم چې دا آیت خو نه دی، خو قرآن کې ما ویلی دي. نو لکه دا یو کنفیوژن دا پیدا کوي چې یو څیز په قرآن کې نشته نو آیت څنګه شو؟ بیا دا آیت خو نه دی، خو قرآن کې ما ویلی دی، او که آیت دی نو په قرآن کې به او چې په قرآن کې دی نو آیت څنګه شو؟ نو دا اکثر که تاسو کتلي نو مونږ چې څه څیز یا هغه پوزیشن کې نه چې د یو قرآني آیت څه په ټیک طریقې سره لکه چې مونږ ورته فزیکلي برابر نو پوی په یو نو مونږ څه ووایو؟ مونږ ژر په قرآن کې داسې آیت دی یا یو داسې حدیث شریف دی چې دغه حدیث شریف مفهوم دا دی، یا په قرآن کې یو آیت دی او د هغې مفهوم دا دی، نو دا آیت خو نه دی، خو قرآن کې ما ویلی دي. مرګ او زندګي وه، غم او خوشحالي وه، مرګ چې چېرته نه وي ژوندون چا هلته لیدلی دی، او مرګ کې پټ دی راز د مرګ ژوندي پې نه پوهېږي، او دا آیت خو نه دی، خو قرآن کې ما ویلی دي. دا ژوند او د مرګ متعلق د حیات او د ممات متعلق چې غني بابا کومې خبرې کړي دي نو دا اوس لکه ځان له یو غټ پروګرام غواړي، دغه ډېر زیات جوور د غیر خو صرف د ډاکټر عمران صاحب د خبرې جواب چې دا آیت خو نه دی، خو قرآن کې ما ویلی دي، نو مطلب یې دا دی چې دا زه چې څه وایم نو دا د هغه قرآني آیت مفهوم دی، دی زما خیال دی مطلب دی. بله یو ملګري خبره کړې ده چې دا مونږ د غني بابا دعا ویلې وه نو وایي چې یاره دا خو ما ډېر زه هغوی ته د هغوی شکریه هم په دې ادا کومه چې مونږ یاره داسې که مونږ انسانان یو خو چې څنګه مونږ د غني بابا مینهوال یو دغسې نور خلک دا نور ملګري مینهوال دي، نو که مونږ تاسو راپسې لږ داسې لټون کوئ نو زمونږ د دې خبرې د اوتنټیسټي یا د دې هغه سند به نور هم مضبوط شي. دوی دغه خبره کړې ده چې یاره دا د غني بابا په کتاب کې نو د غني بابا مطبوعه کلام او غیر مطبوعه کلام کوم چې لکه پبلش شوی نه دی
لکه مونږ د افغانستان والا چاپ چې راوالو او بیا وروسته چې دلته باچا خان مرکز کې کم چاپ شوی دی د لټون په نامه باندې مخکې د غني بابا چې کم کلیات دي افغانستان والا نو په هغې کې هم مونږ ډېر زیات لکه د فیملی متعلق چې د غني بابا کم نظمونه دي نو هغه په هغې کې نشته ځکه چې کیدی شي په هغه وخت کې د دغه غني بابا د نمسو یا د هغوی پیدایش نه شوي یا د نمسو نور چې هغوی سره ریلیټډ څومره رښتې دي د هغوی څه پیدایش هم نو شوي نو د هغې د وجې نه بیا وروسته چې په لټون کې کومه حصه بیا دغه شوې ده نو په هغې کې څه بیا د هغې نه هم لکه ما خپله یو مونږ سره یو اټوګراف دی په هغې کې لیکلي دي چې دوست دی که دشمن دی دا یو څیز هر څوک مني نور څه دي اشنغر کې یو غني او بل غني نو دا هم زما خیال دی چې په مطبوعه څیزونو کې زما د نظره دا ضروري نه ده چې زما د نظره یو څیز نه تېر شوی نو هغه به نه وي به خو زموږ د نظره به نه تېر شوي نو دغه دعا چې کومه ده نو دا ما د هغوی په ما سره یو ډېر خوږ د بابا ملګری و هغه یو کتاب او په هغې باندې دغه دعا لیکلی هغه کیدی شي ما سره زما په کتابونو کې چېرته پرته هم وي نو ما د دغې بنیاد باندې ویلي دي چې لکه دا دعا دا به د بابا وي هغې کې رنګه برجستګي هم دقسې ده چې د هغې باندې راته ښکارېدل خو ما خپله هم په مطبوعه کلام کې دغه ما نه دی کتلی خو به هر حال زه ستاسو مشکور یم چې تاسو دا نه په غور باندې زموږ دا پروګرام ګورئ او موږ پسې لږ معمولي که تاسو را سره دغه ایفرټ کوئ نو زموږ به دغه سند هغه لیول نور هم زیات شي بل یو ملګري پوښتنه کړې ده چې دا څه سوالونه رسي چې دا ماته رسي لږ خیر دغه نه خیر خو څه فرض دي زموږ چې تاسو له اطمینان درکړو چې وي غني بابا جیل ته والېتلی نو مونږ خو هغه ړومبي اپیسوډس کې که تاسو وګورئ نو هغه 1934 نه 38 پورې چې دی د ډېر کم عمر تاسو وګورئ نو په هغې کې هغه ټول څیزونه مونږ ویلي دي په ړومبي دغه کې چې د غني بابا د جیل د تلو سبب سو غني بابا یار د باچا خان زوی و د هغه وخت کې MLA او ممبر اف لیجسلیټیو اسمبلی و او لکه څومره هم چې لکه پولیټیکل اکټیویټیز به څومره هم سیاسي هلې ځلې به وي نو هغه ټولو څیزونو کې غني بابا به ورسره انوالو لکه د دلته چې دا څومره خدایي خدمتګار دي یا دلته څومره هم د باچا خان ملګري دا ټول به وختاً چې د باچا خان ملګري جیل ته تلل نو بچي خو به یې خامخا تلل د ولی خان باچا خان په خپل کتاب کې لیکلي هم دي چې یوه شپه چې کوم دی انګریزانو د دوی په کور باندې یرغل کړی و په اتمانزو کې او په هغې کې د ولی خان بابا یوه سترګه هم هغه نقصاني شوې وه بایللې وه پکې هغوی نو دغسې لکه دوی ښه جایدادونه د دوی نه وخت په وخت چې کوم دی نو هغه ضبط شوي دي نو دا د پښتنو دپاره یو ډېره خو دا زموږ بدبختي ده چې تاریخ دی وګوري یار څوک ورته دا نه وایي چې ته یو پولیټیکل پارټۍ سره شی یا بل تاریخ راله کم از کم خپل تاریخ راله کتل پکار دي چې موږ څوک یو زموږ مبارز څوک دي زموږ مشران څوک دي مشران ان د سنس چې هغوی د قوم لا یو سیلفلیس یو بې غرضه ډایرکشن ورکولو کوشش کړی دی زما خیال اوسني پروګرام په حواله باندې به دا ووایم چې د هغې نه مخکې مې یو خبره کومه چې دا خبره د کولو نه ده خو کوم هغه دا ده برجسته یې درته ویم چې لاست ویک ډېر وختي و عزیز جان ډېر پریشان او خفه و وایي چې یاره په چینل باندې چا داسې څه واهیات ویلي دي نو ما بد ردې ویلي دي ډېر زیاتې ویلي دي نو ما یې مړه زموږ پسې کې ویلي خیر دی خو چې بابا پسې نه ویلي نو عزیز جان ډېر په خفګان وویلې چې بابا پسې ویلي نو بیا مې ډېر خفه شو چې یار زموږ حیثیت څه دی یار دغه هر څوک چې دی دی د خپل ګریوان کې وګوري چې زه څه یم څه خو دا عام روټین زما په شان بدي چې تلوګانو ګټو کچالانو ګټو ټیپرو ګټو کور ته راوړم ژوند ختم شو یو ښه ډېر بچي راوړو لکه د میلو په شان مړ شه دغه زموږ ژوند دی نو هغه خلکو پسې کم از کم مه وایه ما پسې خیر دی بلکل نه خفه کېږم چې څه وایي دي خو داسې مبارزانو پسې داسې مبارکانو پسې
داسې خلکو پسې دی پسې وینا دا زما خیال دا خو بیا راله تسلي په دې شوه چې امام اعظم رحمت الله علیه هغه چا نه دی معاف کړی، نبي علیه السلام چا نه دی معاف کړی. نو غني بابا خو یو عام مبارک و، یو صوفي و، یو ملنګ و، یو فقیر و. خو دا د دغه انسان د فکر هغه انتهایي پستي ښیي چې دا څومره پست انسان دی، څومره پریوتی او څومره ذلیل انسان دی دا هر څوک چې دی. نو دا یو ریکویسټ کوم، دا لکه هغه دغه نه چا تپوس وکوي چې داسې ازادي دا نه ده چې ته خلکو ته کنځل کړې. هغه میلز نه چا پوښتنه وکړه وي چې ته د ازادۍ ډېرې خبرې کوي، د ازادي څه شی دی؟ نو هغه ورته څه ونه ویلې په هغه وخت، خو بیا یو ورځ یې داسې کار وکړو چې د هغه کس سره داسې چوکه وه او داسې کوله لخته وه ورسره. نو میلز را روان و، ده به دا پوزه داسې شاته کړه. نو ورته ویې ته وایې چې هر چاته د دې ازادي ده، وي ستا د چوکې حد چې کوم ځای شروع ختمیږي هلته زما د پوزې حد شروع کیږي. نو څنګه چې ستا دغه لختې دغه چوکې ته ازادي ده، داسې زما د پوزې ته ازادي ده. زما پوزه خو به پرې نه واخلې، ته چوکه خوځوه خدای دې کړي چې څونه خوځوې، خو چې کوم ځای زما د پوزې سر شروع کیږي نو هلته ستا د چوکې اینډ دی. نو دغه کس ته وایم چې زمونږ خپله چوکه چې خوځوې هر څه چې پکې کوه، خو د چا پوزې له چوکه مه وړه. او د دې کنسیکوینسز هم بیا ډېر زیات خطرناک او خراب کیدی شي. او مونږ کاپي رایټس دا ټول څیزونه زمونږ د عزیز جان د چینل د نندارې د دې چې څه هغه د سوشل میډیا چې هغه کم کوډ دی، د دې چې هغه کم کوډ اف کنډکټ دی، د هغې د لاندې مونږ هر قسمه قانوني چارهجویي د دې حق لرو. او بیا دغه کسان د پرېښودلو مونږ ته ځان متعلق نه وایو، خو کم از کم د بابا متعلق دا خبره زمونږ د برداشت نه بهر ده. بس انسانان یو، خو زمونږ برداشت د دغومره لیول نه دی. دا کله نه کله مولا را خلک مجبور کي بس داسې ترخه خبره وکړو. څنګه چې زمونږ د پروګرام یو خاصه دا هم ده چې مونږ د پروګرام په آخره کې یو داسې د غني بابا ښایسته خو غیر مقبول کلام، غیر مقبول دا چې هغه اکثر د ملګرو د نظره نه تیر شوی، یا هسې سرسري کتلي. نو غني بابا وایي چې بل څه په نظر کې مې د باغونو خیال، په نصیب کې مې لاره د غمونو، عجیبه اچار مې اچولې دي د ګلونو او د غمونو، په غوږونو کې شړار د ساز، د ګونګرو پنځیب او خندا اواز، ډوب مې زړه لټی، ډوب مې زړه لټی، بل څه نوې ساز، بل څه نوې سوز، بل څه نوې راز. ځکه خیال کې مې د باغونو رنګ او نصیب کې مې لاره د غمونو، ما د تورو ایرو جوړ کړی دی ځان له ښکلي تخت د خوبونو. دا ستاسو په نظر باندې چونکې دی کې هغه کومه چې د غني بابا ښکلې هغه میلوډي دا به پکې تاسو ته نه ښکاري، خو دی کې خیال ډېر زیات ښایسته دی. نو تر د بل پروګرامه پورې د ننداره چینل باندې زمونږ خوږو درنو اوریدونکو کتونکو د بلې هفتې ورځې پورې انشاءالله، هفتې یا اتوار، ځکه دا زموږ مصروفیتونه هم داسې ګډ وډ شي چې بیګا د عزیز جان په ډېره مضبوطه مطالبه ده ملګرو نه مې ځان راوشوکه او شپې مې کور ته ځان راورسو، لرې ومه ډېر راغلم. مایزه د زمونږ چې دغه څو دوه څلور اورېدونکي کتونکي مینهوال دي، د مینې والا د مینې خلک لږي ګوره ډېر نه وي ښه، نور هسې بس ها وي او دا د مینې خلک پکې نو چې څومره دي نو د هغوی لپاره مونږ ټایم وباسو، مونږ سره چې څه دي ورسره به شریکو. د راتلونکي هفتې ورځې پورې انشاءالله د یوې هفتې له ستاسو نه اجازت غواړو. په لوی الله سپارو، د الله په امان.